الله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس او كما قال عليه السلام. عزت مندو مشرونو کشرونو علی مونگو تو سے ختم دا بابرکت مجلس خپل دربار عالیه کی قبول و منظور کی والا تو سے مجرون ہے کی چې ختم تا مبارک مقام تو سے موسرا شریکت کو کوشش وکړو چې مختصر خبره وکړم. عزت مندو یو د مور خېټه یوا د دنیا خېټه یوا د مرګ نه پس زندگی دا درې ژوندونه دي. دا درې زندگی اهمي دي. د مور د خېټې داسې ژوند دی چې ماشوم د څلورو کلو شي څلورو میاشتو شي نو بیا سب کې روشي. پنځه میاشتې ماشوم د مور په خېټه کې ژوندی وي. دا پنځه میاشتې کې چې ماشوم د مور په خېټه کې ژوندی وي ماشوم ته ورته مور په خېټه کې خوراک خوب اوبه اکسیجن کم چې دنیا ضروریات کې زندگی مور په خېټه کې ماشوم ته پوره کېږي. او پنځه میاشتې ماشوم ژوندی وي. اوس ماشوم د مور د خېټې نه بهر دنیا نه ولدوي. وایي ماشوم ضرورت د مور په خېټه کې په ډېر کم ځای کې پوره وي. که دغه ماشوم ته چا وویل چې ماشومه تاته چې په کوم ځای کې یې که نه دا ډېر کم ځای دی دا یو انسان خېټه دا لویشتې نه کم زیات ځای نه دی. او ماشومه دغه ځای نه بهر یوه غټه دنیا چې داسې کربونه دنیا ګونې کې لکه تب کې پروت یې. ماشوم دا خبره ونه مني. مور په خېټه کې ماشوم او دا خبره ونه مني. هغه وایي چې نه تو سره مو اتفاق نشته چې دنیا همدغه ده چې زه یم کې. اصله ماشوم څله هغې ته نه ته ویل چې مور د خېټې نه بهر یوه غټه دنیا ومني. ماشوم د مور د خېټې نه بهر دنیا لیدل یې نه. وایي ماشوم چې کوم ضرورت دی خوراک او څښاک دا مور په خېټه کې پوره کېږي که زیات دی هېڅ شی نه مني. په دا پوه شو که نه؟ پنځه میاشتې پس چې ماشوم پیدا شي بیا ورته پته ولګېږي چې دا خو زه ډېر په مختصر ځای کې وم. دا خو اوس دومره غټه دنیا ده چې زه ویله راغلم چې زه په کومه دنیا کې وم له هغې نه کربونه چنده غټه ده. چې پس ماشوم ته پوه شي چې ښه مو نظریه خو غلطه وه او دا نظریه ټیک چې دنیا خو ډېره وړه وه ډېره غټه ده. اوس موت د هغې دنیا نه تېر شوي یو چې یوه لوشتې ته کمه زیاته وه موتو چې نه منله هغې دنیا نه موت ور تېر شوي یو. اوس موتو یا دنیا په خېټه کې په دنیا په خېټه کې موتو ضرورت هم پوره ہے خوراک هم پوره ہے څښاک هم پوره ہے. ژوند د تېرولو چې کوم حاجتونه دي هغه هم پوره دي. اوس ټیک ته مونږ خو عقیده لرو چې آخرت شته هغې دنیا نه پس بله دنیا شته خو عقیده هم دو پته ته نشته مشاهده هم نشته. غیر مسلم خو یې مني نه. حالانکې چې په هغه دنیا کې سترګې پټې شي هغه دنیا بیا دومره غټه وي چې مور د خېټې نه چا څومره دا دنیا غټه وي څومره چنده بیا هغې دنیا نه هغه دنیا غټه وي. خو دا اوس د موتو کې پوهېږو چې کله مې هغه دنیا نه سترګې پټې شي. قرآن پاک کې څه که نه فبصرک الیوم حدید چې کله تاسې هغه دنیا نه سترګې پټې شي هغه دنیا له لوړ شو پردې ختمې شي بیا تاسې ته ورته وګورو چې دا خو دنیا ډېره وړه دنیا وه. او په قرآن پاک کې الله بیان کړي هم دو ټولو نه وړې درجې جنت
ټولونه لوړې درجې جنتي آدم علیه السلام نه روغله تر اخري انسان درجه مؤمن وي او په ټولو مؤمنانو کې کمې درجې جنتي دي ایک جنتی له الله دومره جنت ورکړي كعرضها السماوات والارض قرآن کې الله فرمایي لکه ټول او اسمانونه نه دي او وزمکي او ټول سیارې چې په وګدوالي سره کېږي دومره یې صرف پلنولې دومره جنت و ادنه درجه جنت ته ملي نو پلنولې وي دومره وګدوالې خو به تنان غټ وي وستې صوبوتا چې ادمي څومره غټه شوه ادمي خو به پیسو باندې وشته نم کمرسي ومو تو کله ته پیږو چې کله یو د دنیا سترګې پټې شي وزها د مور چې کما اخیته ولا د نیولو پاتې ضرورت خوراک ته ا مشون قرات عزت شي نه مني په دغه دنیا کې اموت ضرورتونه به دنیا معاش دی په دنیا ژوند دی بس ترکه علم او دا مقصد ګڼو دا دغه دنیا ضرورت دی و مرګ نه پس چې کوم ژوند دی چې ټولو نه غټ ژوند دی او دایمي دی هغه حاجتونه چې عجیبه دي ایک خوراک حاجت نه مرګ نه پس چې کوم ژوند دی ورته خوراک خواهشات نشته ورته څوک خواهشات نشته ورته د دې خواهشات نشته ورته عجیبه خبرې دي ورته ټول ارزو او تمنا او خواهش ته ایمان دی او نیک عمل دی چې قرآن پاک نظر وچه کنه ټول مرګ نه پس چې کوم ژوند الله بیان کړای کنه نو بس بل څه نشته کاش چې مون نو وړه په دنیا کې ارمان چې مون نیک عمل کړی وي ټول دار مؤمن نو هغه د ضرورت خروق او څوک مو ته ګڼو هغه د ضرورت ایمان دی او نیک عمل دی خو ډېره عجیبه خبره ده چې دا د نیو مرضی نور ولا د نیو مرضی اد نیو دایمي هغه ختميږي نه واغه همیشه او د عمل د نیو ارشون د عمل ته کولې شي درځون کې د نیو د عمل له مصیبت دای بدلیو چې څه تکړي اول ته تملوي نو پد نیو کې ایمان ارزو او پد نیو کې نیک عمل ارزو باس دا دوه ضرورتونه هغه د نیو دي او جوړیږي په د نیو کې ایمان او نیک عمل دا هغه د نیو ضرورتونه دي جوړیږي په د نیو کې کني ها پڅور لسمه سپورا کې اول نمبر ایوته په جهنم کې نه څوک مسلمانانو ویږي خو مسلمانو وخت سره جهنم نه خروج کیږي وځي او مفیور ته کیږي جنت له وځي مسلمانانو پر خو همیشه پر جهنم نشته کنه اعلان وشي چې اخیری مسلمان وته جهنم نه اخیری مسلمان جهنم نه وته بس جهنم دروازه په خې باندې بیا وای جهنم دروازه نه کولويږي اوس پر خو مسلمانانو ته کولوي دی وته اخیری مسلمان وته ټول نه وړې درجه جهنم بند یو څوک وځي كفر سوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هاي افسوس چې مونږ لا اله الا الله ویلي کفار يتمنوا هغه دنیا کې ایمان ضرورت دی هغه دنیا کې نیک عمل ضرورت دی لو كانوا مسلمين هاي کاش چې مونږ مسلمانان شي وي ودا فرض تمنا نشتا ودا خوب تمنا نشتا اغه ایمان ولا دنیا اغه عمل ولا دنیا خو به ولته ایمان او عمل قبول نه لري هغه په دنیا کې جوړیږي نو هغه دنیا جوړولو پورا دا دنیا اهمه دا نه هم سپورا کې څه کنه هغه ویت نه ذهن نه وته الله فرمایي چې د غیر مسلمانو نه متاثر کیږي او سره سپین تا وتونو کې وګرځي خودو همیشه پر ټکنه به جهنم دو چلا ایمونی نشته په درشمس پر کېږي په سورۃ النبا کې اخیری آیت یا لیتنی کنت ترابا الله تبارک وتعالى چورپویونو ته وی شیخ کورو ولا چورپوی په بختور ظلم کړي ابد له سره وخلو
او بس اتو سے پرانے جنت تا انہیں جہنم خوری شو کفار واغا ما حالاتو منی سار منوتی یا لیتنی کنت ترابا خی ارمان دی چی منگم خوری شوی خی ارمان دی چی منگم خوری شوی سلا ایمانو یزون سر نیوڑی عقیدو یزون سر ٹک نیوڑی اے غد سارو تو هم زیریگی وارزو ہے کہ جمون خورشی ہوئی مونگو تو سے اللہ تبارک و تعالی ایمان مر نصیب کرا اسلامی مر نصیب کرا نیک عملی مر نصیب کرا طول ہوئی جا الحمدللہ آخر اموننا تکڑی اموننا پوری اموننا تلیمی افتری مونگ دیر پاسمان دی خموت العلی ایمان مر نصیب کرا داد دے اللہ پر توفیق کی گتا بند شکر و بسکا خوش ہو قرآن پاک کی چکے صورت غاشیہ کی عاملت ناصبہ دیر خلق پخپل عملون خپوی چو شرک کرے بھی خپوی چو کفر کرے بھی خپوی چو ظلم کرے بھی خپوی عاملت ناصبہ پخپل عملون پخمون بھی ومونگو تو سی مومنون نیک خلق لسعیها رابیا پخپل عملون بندو خشولی و فخر پکی دا مونگو تو چی روجی نسو دا گدتون کو دا ختمون کو دا تکلیفون کو اللہ فرمائی چی تو تو سے خشول کو تو سے فخر کو تو جا الحمدللہ قرآن پاک کی چکا سورت فجر کی یا لیتها کانا یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی غیر مسلم وی کفار چی های ارمان دی افسوس چی مونگ دی آخرت جون جوڑ کرے وی چی مونگ دی آخرت جون جوڑ کرے وی دا افسوس ہو کر نن چی موت مصروف یو کنا دی آخرت پا جون جوڑولو کے مصروف یو رجیم نسو الحمدللہ لمنزونم کو عبودتونم کو پداغ شکر ہو پداغ خوشولی ہو لیکن جو اشتباس پراکی میں جو صورت مومنون کے پو تلسماس پراکی میں آئیو تک زیادہ ہوئی کفارو پا جہنم کے تنشی پا جہنم کے فرشتی دفتی دخبلے جہنم لمشر فرشتے نمائے چی سبڑن فرشتہ مالک نمائے وہ جنت چکم مشر فرشتہ رضوان نمائے غیر مسلم نہیں تو کفار تو جہنم کے تنگشی دیکھ دورش مالک تا مالک تو درخواست کی قرآن پاک اللہ فرمائے ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک مالک تو ہوئی چی مالکا تمرخ پل رب تا لگویا من خود با جہنم کی بس نورا گزورا نشو کولی لیقضی علینا ربک پس نیلا مرگ رولی نگو جنت مرن مرگ ضروری تمالے کا لوٹ شاہ ربنا درخواست کا چہرہ دے تو بندہ گون بس دیر پر تکلیف تھی اداوی مالک کو چوتوی قال انکم ماکثون نا تو سو من دل تو ادو جنا نشو آتے مالک کو درخواست مخ کے نوری پخمونو شی خپاو شی دو دو سر غون شی دو ڈارک علتا نارے ہوئی سوي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اور ربا من دارک تو من خو په دنیا کې بدبخت شو پیلونا من خو گمراو خو یا الله غیر جهنم من بسوبسا فإن عدنا کبیام کشرو فإن عدنا کبیام شرک کو فإنا ظالمون بدون ظالمون بهم جهنم لارو والا بیا نکو داسې ابن کثیر لیکي چې په ضرب ولا کو جواب به تنه ملي وضرب ولا پس جواب څنګه ته ملوشي قال اخسئوا قرشوا ولا تكلمون مصر خبر مکو الله وتوي سلا ایمانو کې مونږ ته سره الله ایمان او نصیب کړای دا باندې ټول وی الحمدلله دا مرگ نه پس چې کوم ژوند دی
ایک ضروریات ایمان دی و ایک ضروریات اعمال دی نیک ای وقت بلد زندگی دو ای خوراک و خوب ضرورات نلری ای ایمان و صحیح عقیدی ضرورتو نلری آغا دس جوان دی تا یو کم در شمس پائی کسی یا لیتها کانت القاضیہ افسوس ہو کی کفار چارمون یا کم مرگ مونگ روغلو کنا چی دغی مونگ کور ختم کرے ہوئے تا ہم مرگ ہوئے مرگ نپس بل جون شروع شو یا لیتها کانت القاضیہ ہے کاش چی مرگ مونگ ختم کرے ہوئے یورے حلق عنی سلطانیہ غرغر بچون ہوئی غرغر خلق ہوئی او چوئی حلق عنی سلطانیہ ہے مونگا بچوئی خو حلو کشمی حلق عنی سلطانیہ امونگا بچوئی چشمی ما اغنا عنی مالیہ امونگا مول چشو اغا دولتم چشو تیو شیم بیو تب کورنر نہ مول چپ کور نہ دولت تر چپ کور نہ کرسیر چپ کور نہ سلطنت تر چپ کور او افسوس کی کو شیمو وارزو چیز کے انیک عمل ارزو کی فرقان صورت ترسی نسم اسپورا کی اللہ تبارک و تعالی قیامت حالات میں یہ حالت ذکر کی اللہ فرمائی وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ فرمائی چی زن کسونو نوست کی خلق نوست کی عذوب ہوئی پی وچنگی عذوب ہوئی دخپل رسول و خوری لگیا شیو ہوئی کہ دخپل رسول خوری ہوئی ابن کثیر نکلی چاہ رسول و یغمرندون پر خوڑی ہوئی ٹھیک شو تا خل چکم خود دخپل رسول خوری پا عذوب کی مبتلے دا وزن سر خبرم کی خبر ملت نکل کری قرآن پوک پاکی کی مونگا تو سے پورا سبق تے او چوی ویوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائی ارمان دے چی مونگ دے اللہ و دے اللہ رسول پل یر وقت کرے وی مطلب دا ہوئی چی مونگ مسلمان پا دنیا کے پوتشنو وی ارمان دے چی مونگ اسلام قبول کرے وی تو سے ہوئی چی الحمدللہ مونگ اللہ مسلمان پیدو کری مخیو چوی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان دے چی مونگ دے پلنکی دوستی نوئی کریے ارمان دے مونگ دے پلنکی لیڈر پیروی نوئی کریے ارمان دے مونگ دے پلنکی مشب سے نوئی کریے دخو مونگ گمراہ کرو دوئی ما خبر ہوئی داوی ایدگا ندار مولما شوا شداد نور خلق گمراہ کری پدا سے مشرون اب سے ہوتے لیوی چے وہ گمراہ کری مخیو چوی دریمہ خبر خلق سکے لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا دريمة خبر ودا كي افسوس قرآن پوکم من لرغلين وقرآن پوکم خلق ورتبين نولو ويجب وجودم من گمراه شبلو تاخو شيطان دل ظلم كراي موسى دريمة خبر ودا كي لنكي گمراه كريو قرآن پوکم بیانولم خلقو بیام من گمراه شو دیر غصه و غضب و خپل سونه پر عذاب کې مبتلا مونږ ته سه مونږ راوړی مسلمانانو په قرآن عمل دی عبادت هم کو د الک توفیق تو ټول وی الحمدلله تبارک الذی سورۃ کرسی فبلا يذكر برزت الجحيم لمن يرى جهنم على سروري ورزق قيامته جهنم على سروري وبرزت الجحيم لمن يرى طول خلق جهنم ويني بيت تبارك الذي سورة كرسي تكاد تميز من الغيظ تجهنم میں دو ایسے پجوش کی ہوئی چھ بالکل دسی وہ غرش کی بھی ایسے وہ پجوش کی اللہ فرمائے تکاد تمیز من الغیظ چھ تیو کسی کنا تو یہ چو دا جہنم شلیگ دس کے کلما القی فیہا فوج سالہم یہ کفار ڈالے اور رو استریشی واللہ یہ کفار ڈالے اور جہنم لا رو استریشی خزنتها علم یأتکم رسول منکم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا اے جنت سے کی دور فرشتوں پختنے تیو کی
چې تاسو ته پیغمبران نو راغلي دنیا له علما نو راغلي تبلیغ ولا نو راغلي پوی کړي نو چې جهنم دی افرشتو پختنه دي کې کفارونه ته کفارو ځوي بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كفار يتوي شروغلو أنبياء كرام رغلو علماء تبلیغ ولم رغلو خبر مرمي ديوا اسلام نمم مترسل يوا خونو جټلاو کړه دینایم کړه کورم ته وکړو وې ته وویل چې داسې خبرې دي مونږ ونروي دي لو كنا نسمع ونعقل ارمون دي چې مونږ اورېدل وي دا هرمون کې کفات جهنم ته انټری کیږي دا ارمون کې لو كنا نسمع ونعقل ارمون دي چې مونږ اورېدل وي دوه خبرې اوس د کړیم وي بیا اعتراف کی چې مونږ گمراه فرشتو ته وایي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير څو پخپل ځون شو دی ویلا چې مونږ کفر کړه څو جهنم ته داخلي دا هغه اډوانس خلک دي دا هغه پوه خلک دي دا هغه تعلیم یافته خلک دي دنیا په لحاظ سره خو مرګ نه پس ضرورت پیدا نه چاته می دنیا دی د مرګ نه پس ضرورت کې صحیح کې دی او نیک عمل دی الحمدلله موږ ته تعالی نصیب کړیو ټول یې الحمدلله ها په قرآن پاک کې چې په یو بل آیت کې کفار نه دوی یا لیتنا ان اطعنا الله واطعنا الرسول کاش چې موږ د الله او د الله رسول اطاعت کړی وای په دین اسلام وخت تر کړی وای مخکې وتوی بل وتی نرد ولا نكذب بها خدای موږ دنیا ته واپس کا دنیا ته واپس کا بیا موږ داسې نه کوو بیا موږ کفر نه کوو بیا موږ شرک نه کوو او دنیا په دغه حدیث شریف کې چې دوا شینو پورې چې قیامت الله ختم خلق ته وي یو مرګ ختم اګر په شکل کې مرګ وروستل شي الولو کړی شي خلق ته وخیل شي چې بس مرګ ختم مرګ کې د نو صفت دی بس ختم او بل واسي ټیکاله جوړه کړی شي لکه کیک شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه د داسې وضاحت کولو شي لکه جوړ روټي لکه جوړ روټي د ټیکاله جوړه کړی شي خلق یو خوري خلق ته وایي چې بدا دنیا ختم شو دنیا له تک به نشته بس بیا ټول خوشحالي په جنت کې یا ټول غمونه په جهنم کې اول ته ضرورت نیک عمل اول ته ضرورت صحیح عقیده د دنیا خپل ضرورت د آخرت خپل ضرورت اوس دا خبره چې قیامت ژوند جوړېدل دا په دنیا باندې دا په دنیا منحصر دي کنه ها تای ولسمه سپارکې چې په صورت یونس کې فرعون دا خپل وخت ډېر زیات لوی بوچو خپل وخت ډېر غټ بوچو فرعون و خپل وخت ډېر لوی په بوچو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی تفسیر ابن کثیر لیکلی چې على موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ورولګل ملاقات لا دغه ملاقات سره کولو تبلیغ د پورا په یو کول کې ملاقات سره نه کیو دومره وی په سره سره چې ملاقات کوي سره کو نو بیا خو سیاسي سره ټول په ځخاله نه خروپي لکه مونږ یاري به فحشر فنادا په درشمه پورا کې چې جلسه یې جوړه خلک ورغون کړ فرعون ولون یو کو انا ربکم الاعلى او خلکو ته سره ربم دې مې ته بو چوم دین چې مساونه مونږ مصر نه پته کې ته ملک ته دای سازش جوړي لوی ظلم یو کو لوی تکبر یو کو ډیر مل الله ورته خو چې کله په سمندر کې غر کېو بیا څه وی چې سمندر کې غر کېږي آمنت برب موسی و هارون نه موږ موسی و هارون پر به مون نه وړای نه بس مون نه وړو سمندر کې دا پچغه وله آمنت برب موسی و هارون به موسی و هارون پر به مون نه وړای
بل دوی کچی آمنت ببنو اسرائیل دی بنی اسرائیل پر اب میں ایمان نوڑا بی چه جو اولی بنی اسرائیل اگا کومو چه فرعون په ملکی بحیثیت مهاجر وقت راولو او بیا دڅویل چې دغه مهاجر پر اب میں ایمان نوڑا بیا الله مون قبول کو ادشمس سورۃ یونس کی رچی الله ته فرمای الان وسمون نوڑی وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوسه پر خو فساد کولو شرک کولو کفر دې کولو وسته مون قبول نه مخکوي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله تو فرمای چې بدن ویم صحیح سلامت پرګل چې خلق عبرت نه وخلی چې دا هغه لوی متکبر بوچولې څه انجام یې ننم د نسب پاجایبګر کې پروت په نیټو تو څنګه کتلې ها اغه دنیا ضرورت بچیل اغه دنیا ضرورت ترکیل اغه دنیا ضرورت ایمان دې صحیح عقیده او صحیح عمل الحمدلله موږ ته تعالی ایمان ور نصیب کړه دا ډېر شکر خبرو دا ډېر خوشاله خبرو قارون نه تنشیو هم یو کنه خبره ختمه قارون نه قارون لاله دومره پیسې ورکړي وي چې په شلمس پورې ګاله فرمایي چې د قارون د خزانو چابيونو وخونو ګرځولې سلو نه ډیر وخونو ګرځولې نو ګوره الله چې مولدورو والله د مولدوري د صفات کې چې چابيونو یو وخونو ګرځولې او اوس په کې شک پته نشو کنه چې قارون ډیر مولدور سره خو موسی عليه السلام کو بلې وکړه موسی علیہ السلام کو بیلے تر ہوا تھا سبوئی کے نو سبوئی کے ایسے ہوا تو تخپل وی پی پروٹوکول کی تخپل کپڑے و لباس و وسیون نو کارون وسرو یو درې څلور کسونو ته شلم اسپورا کړی تو درې څلور کسونو وکړه وی ویل چارمون دې مونږم داسې ولا وګړه خو اځو په یو ګروپ شو بیچ ویل چې خو یې مونږ داسې نه خو یې مونږ داسې نه رسول الله فرمایي چې سبوی قرآن پاک کې آیت ہے الله فرمایي چې سبوی وږي ورته مخکې کیږي سبوی وږي توزه ورته فرشته مخکې کې عذاب لري و چې قارون ته سره وی چې قارون ته په دولت باندې مغرور وي دنیا ورلد بینک وای مې هوټلې کوټونه مې ته په نامه کړته په خوشالي ته په مون یې قارون ته خوشال شي قارون وی چې دنیا په ټول دولتونو ور ولګي ارمان دې چې مو صرف پیور په سر کې دې پردا ویلو چې لا اله الا الله موسی کلیم الله وینه ویلا وخت تیر شته دا اسمان ورو ورځي ا دې یو ختم شي ا دې نو ظلم ختم شي قارون ته یو سکند مليون شي چې تصدیق وکړي هغه کلمه نن مو تعالی کلمات نصیب کړي او ټول یې الحمدلله ابو جهل غد سردار نبی علیہ السلام سره مقابله کې شو په جنگ بدر کې سر ته کاټ ابی ابن سلول په مدینه کې چې نبی علیہ السلام مدینه له راغلي خلکو پر خو کنيغلې دستربندي کوله مدینه ملک جوړولو منافقت کې شروع کړ اټول په جهنم کې څوک په کرسي دوکه شوار څوک په سرداري دوکه شوار څوک په پیسې دوکه شوی څوک داسې دوکه شوی چې پیغمبري برداشت کولای نشي ایغو ټولو ته چې خپل خواهشات اوس پوره کوي او په خوشحال شي او صرف دا مطالبه کوي چې مونږ مون نه وړي نه الحمدلله مونږ ته تعالی مون نصیب پیدا کړو خبره دا قرآن په کوي څونه خو یو قتل په مرګ نه پس چې ژوند چې کوم ضرورت دي هغه یو قتل نو ته وی چې دا لوس د مم دا فا مم دا مم غریب ژوند نه تیرولې خو خیم چې مسلمان تو راو دا ساله او دا مون د عجیب شای ډېر خوشاله خبره چې د عالم ته نصیب کړای کني د نوح علی السلام خپل زوی دی کو خیر دی او دریو کې غرق کیږي نوح علی السلام الله ته وی چې الله هغه مو زوی ته هم سره ودا کړی چې تو اولاد بچو الله څه وی الله ته چې نوح نه پوهه خبره مکو دا تو زوینو دا کافر اوس ته پیغمبر نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر او په کور کې زوی اختامون نصیب نشه
ها د لوط علیه السلام خپله ښځه وه د لوط علیه السلام ښځه د ښځې نه نږدې بل شي ایمان ور نصیب نه شو چې کله فرشتې راغلې او لوط علیه السلام ته یې وویل قرآن پاک کې چې ته وځه عذاب به څه کړي خو ښځه ویې نه وځي دا او په عذاب کې وي ښځه یې پوته شوه لوط علیه السلام غوندې پیغمبر ښځه په خپل کور کې ورته ایمان نصیب نه شو چې پیغمبر ښځه وه ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر پلور په خپل ابراهیم علیه السلام غوندې بچي په کور کې ورته ایمان نصیب نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب چې رسول الله یې بچي غوندې رستر کړه او بچي غوندې یې ستله وان قبول وګڼه یو وطن یې قبولي رسم و رواج مطابق ډېر چیلنجونه میلو شوي ابو طالب ټول چیلنجونه ته ولوړي خپل وریره دفاع یې کړې وه او چې کله خو وفات کېږي نو کلمه نه وي او څه وي چې زه خپل نیکه په دین مرم خپل پلور په دین مرم همیشه پوره جهنمي مري نبی علیه السلام غوندې پیغمبر په کور کې مون نه تر نصیب کېږي موت په اسمان دم عرب هم نه یو قرآن پاک هم ژبه هم نه لرو په لرې وطن کې هم ته پروته یو عجم هم یو بیا هم الله یې مون نصیب کړی دا ښکلې خبره وکړه الحمدلله وایو اوس دا خبره چې صرف ایمان نه دی په ایمان باندې پاتې کېدل هم دي صرف ایمان نه په ایمان باندې پاتې کېدل هم دي رسول الله فرمایي چې آخر په داسې وخت راشي فتنو دور وي سبوی یو مسلمان وګیو کافر وګیو کافر وګیو مسلمان سبوی کافر شوی داسې زر خلق ایمان نه خلاصېږي نبی علیه السلام فرمایي چې فتنو دور وي په دور کې په دین باندې ودرېدل داسې وي لکه پلوس کې سپوراټه نیول چې څنګه پلوس کې سره سپوراټه نشي نیولی که نه په دین باندې ودرېدل داسې وي حالات هم خو حدیثو کې سوچ کوو بیا سړي ته اندازه لګېږي ښه نن په دین ودرېدل څومره سخت دي ښه مخکې نبی علیه السلام څه فرمایي چې دین عجیب و غریب شي دین عجیب و غریب څنګه شي یعنې که دیني مسله راوچته یې که نه خلکو یې مایند کوي چې دا څه خبره کوي دا څه شی دا خو هسې مولانو خبرې او دا کېږي ښه نبی علیه السلام څه فرمایي چې دین عجیب و غریب شي مخکې رسول الله څه فرمایي دین و غریبانو خلکو له لوړ شي مالدارو نه ووځي مخکې رسول الله فرمایي دین و بونډو کلیو له لوړ شي ښاریانو ووځي دا و فتنو د سبویو یو سړی مسلمان وګیو کافر کېږي همدغه دور دی فتنو همدغه دور دی په غلطو تحریکونو کې سم اخلو خاص کر ختم نبوت خلاف چې قدم ونه کړو خطرناک عقیده مونږ ته استادانو ویل چې خبردار ختم نبوت په مسلو کې احتیاط وکړو مونږ ته استادانو ویل چې ختم نبوت په تحریکونو کې بر چړ کوي ساخله دغه فتنو په دور کې اوس دغه قیمتي مونږ چې موږ طالب نصیب کړی دی دا بچول دي دا خیال ساتل فتنه په خوږه نوم راوچتېږي فتنه په ښکلي نوم راوچتېږي فتنه په رنګینه او په بهترینه نوم راوچتېږي فتنې بد چړ تر ډېر تېز وي دین د فتنې په مقابله کې غریب وي او کمزوری وي خو فتح یې دین وي الله خپل دین غالب کولی شي په موته باندې امتحان دی بس اخري خبره را ته کوم چې فتنو نه ځان وساتو د علماو ټولګو نه ځان ووسو د علماو صحبت نه ځان لرې کوو د علماو ملګرتیا نه لرې مو دا فتنو دور دی الله یې مونږ تاسې قرآن پاک دی ماحول الله یې مونږ تاسې علماو صحبت و الله یې مونږ تاسې دین اسلام د دایرې نه موبوسي و الله یې مونږ تاسې امونونه صحیح سالم محفوظ پاتې کړي ټول درود شریف وایو کتان یو څو مسلې دي خلک لګي اختار روان